چې کله دا خبره ده ورته وکړه چې ما انا بقارئ، جبرائیل علیه السلام محمد رسول الله په غیږ کې ونیوی او ډېر یې ټینګ کو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې ټینګ نیولی دی، له هغه وروسته چې یې پرېښوی، اوس پر محمد رسول الله باندې نور ډېر خوف زیات شو. بیا ورته وایي اقرأ، وی وایه، لیکن د الله رسول بیا ورته وایي ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم، زه خو امي یم، نیسم ویلی. جبرائیل علیه السلام دویم واري بیا په غیږ کې ونیوی، بیا یې ټینګ کو. په دې وخت کې چې کله یې پرېښوی، بیا جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دا الفاظ یې ورته وویل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول واري دی، د وحي کیفیت ډېر زیات دی، د هغه دبدبه ډېره زیاته وي، دا پر انسان باندې ډېره درنه وي. ځکه په روایاتو کې راځي چې د قرآن کریم د نزول دپاره غرو هم ځان نه کوټینګ، غرو هم پناه وغوښتله چې موږ د دې کلام بوج پر ځان باندې نشو راوړلی. بشر چې انسان دی، دا خو الله تعالی ډېر ضعیفه پیدا کړی دی. الله تعالی فرمایي وخلق الانسان ضعیفا، نو هغه به په اول واري په ابتدا کې د دې کلام هغه دروندوالی څنګه برداشت کړي؟ ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وبېرېده. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، ای محمده موږ پر تا باندې یو دروند کلام نازلوو. نو چې کله دا آیاتونه ورته تلاوت کړو، جبرائیل علیه السلام چې کله ولاړی، محمد رسول الله د کور و طرف ته را روان شو. د کور و طرف ته را روان دی، خپل حالات ورته معلومیږي، ځکه پر لارې باندې چې کوم بوټي دي او کومې ډبرې دي، هغه ټول په ورته وایي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. په دې وخت کې هغه ډبرو او کاڼو پر ده باندې سلام شروع کړو، ځکه محمد رسول الله الله تعالی په نبوت باندې ونازوي، لیکن د بیرې په حالات کې دی. ځکه ما ویل د وحي اول واري دی،